چې یو مخصوص ایجنډا باندې بحث روان دی او چې کله په دغه ایجنډا باندې بحث کیږي نو کوشش دا به پکار دی چې موږ یو کنکلوژن ته ورسیږو چې دلته موږ په دې ریاست کې په دې ملک کې ټول ډیموکریټک فورسز چې کومه دی د آئین بالادستي غواړو د پارلیمان سپریمیسي غواړو او بیا چې کوم تړ فورس دی ملټری اسټیبلشمنټ هغه مسلسل مداخلت کوي او د آئین نه تجاوز کوي په دې باندې زما خیال چې کوم دی دا دریم سیشن دی چې په دې ایشو باندې ډیبیټ کیږي خو له بده مرغه دغه ډیبیټ ډېر کمی هر یو کوشش دا کوي چې پرون ورسره څوک د دغه اسټیبلشمنټ سره میلاو وو چې هغه د هغه ګناه نه ځان مبرا کړي او نن چې ورسره څوک دي په هغو الزام ولګوي او یا نن چې څوک دي پروني مخالفو هغه په دې الزام ولګوي دغه یوه قصه روانه ده زما خیال د پښتونخوا اسمبلي د 15 کروڑ عوامو نماینده جرګه ده او کله چې بیا پښتانه مشران کینی نو هغه د هرې مسلې یو حل یو سلوشن راوباسي په دې جرګه کې ډیبیټ کیږي خو سلوشن ته چې کومه دی هرګز مخ په وړاندې باندې موږ نه ځو بس صرف پوینټ سکورینګ دی موږ له به په دې سوچ کول پکاري چې څومره ډیموکریټک فورسز دي په دې ریاست کې دننه چې په خپل کور کې کینو سلام مشوره شو سره چې د تړ فورس ته دا موقع څوک ورکوي او دا موقع چا ورکړې ده ما په تېر ورځو کې هم د دې ذکر کړی چې دا موقع خو ورته چې کوم دی دا غټې پارټۍ نه ورکوي کله ورته یو موقع ورکړي چې راشه مداخلت وکړه په سیاست کې کله ورته بل موقع ورکړي چې راشه په سیاست کې مداخلت وکړه او ما اقتدار ته ورسوه نو بیا په اقتدار کې خو ناست دي خو اختیار ورسره نه وي نن د دې صوبې صورتحال دلته چې زمونږ کم په ګورنمنټ بینچز باندې ناست ملګري دي د هغو نه زما درخواست دی چې دې صوبې صورتحال څه دی د دې صوبې عوام د کم چیلنجز سره چې کوم دی مخامخ دي دا وخت په دې صوبه کې چې کوم دی د بدامنۍ صورتحال ستاسې مخې ته دی او په فرنټ لاین باندې چې کوم زمونږ سولجر ولاړ دي نو هغه پولیس فورس دی زمونږ پولیس فورس انډر اټیک دی او د هغې مورال ورځ تر بله چې کوم دی ډاون کیږي زما په ضلع کې په باجوړ کې چې کوم دی هر ماښام په یو نه یو چیک پوسټ باندې حمله کیږي په تېرو ورځو کې چې کومه دی میډم سپیکر صاحبه یو پولیس اهلکار چې کومه دی دا په رڼا ماښام باندې ویشتلی شلو دوه ورسره چې کوم دی رشته دار و هغه زخمیان شلو هغه پولیس اهلکار شهید شلو د صوبایي ګورنمنټ سره او یا د وفاقي ګورنمنټ سره څه میکانیزم دی څه پروګرام ورسره دی چې د قبایلي اضلاع عوامو ته په خصوصي توګه او د پښتونخوا عوامو ته په عمومي توګه تحفظ ورکړي کله چې داسې قسمه واقعات وشي نو صوبایي حکومت هم خاموشه وفاقي حکومت هم خاموشه نو د حیرانتیا خبره دا ده چې په صوبه کې منډیټ ستاسو سره دی تاسې حکومت جوړ کړی په وفاق کې چې کوم دی منډیټ د مسلم لیګ او د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی هغه حکومت جوړ کړی دی حکومتونه هم په لاس کې اخیستي دي وزارتونه هم په لاس کې اخیستي دي او موږ وایو چې موږ ټول جمهوریت پسند یو د آئین او د قانون بالادستي غواړو د پارلمان سپریمیسي غواړو نو دا حکومتونه خو د دې عوامو دپاره دي د دې جمهور دپاره دي دا جمهور نن په دې وطن کې سوځي بدندي ده نو ستاسو سره څه میکانیزم در سره دی بیا ولې تاسې په دې باندې خاموش یاستئ او چې د کومې محکمې
ډیوټي او ریسپانسیبلیټي ده د اوسه پورې په دې باندې موږ لګیا یاستو چې د دې مداخلت موږ په سیاست کې ودرو او د چا چې ریسپانسیبلیټي او ډیوټي ده هغه خپل ریسپانسیبلیټي او ډیوټي نه پوره کوي نو دا حکم به ورته څوک جاری کوي د چیف ایگزیکټیو په حیثیت باندې به دا حکم ورته وزیر اعلی جاری کوي دی به راغواړي تپوس به ترې کوي چې ته راشه دا بدامني صورتحال ما ته چې کوم روان دی په دې صوبه کې دا ولې نه کاونټر کېږي ملیټنسي ولې نه کاونټر کېږي دا بدامني ولې نه ختمېږي دا به د پرایم منسټر تپوس کوي چې دا بدامني ولې نه ختمېږي خو نه دا ورته همت هیڅوک نشي کولی چې دا همت وکړي او دې ورته ووایي چې تاسې برتري څوکیدارۍ دپاره یاستئ د 40 کروړه عامو څوکیداري به کوئ تحفظ به کوئ نو دا ولې نه کېږي دا د وطن صورتحال دی زمونږ دا مظلوم او غریبه صوبه چې په وسایلو باندې خدای پاک ډېره غني او شتمنه پیدا کړې ده خو افسوس دا دی چې صوبایي حکومت ته به دا احساس نه کېږي چې په دومره غني صوبه کې بیا غربت ولې دی بېروزګاري ولې ده معاشي طور باندې دا صوبه 1400 ارب روپۍ قرضدار شوله دا به د کوم ځای نه پوره کېږي نوي ترقیاتي میګا پراجکټس په دې صوبه کې نه دي روان زه یو اګزامپل در کوم د باجوړ د ضلعې ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال دی چې A کیټګري دی هغه 6.5 کروړه روپۍ چې کوم دی په خساره کې دی دا وارې چې کوم دی په بجټ کې د اکسیجن دپاره 1000 روپۍ ښودلې شوي دي او د باجوړ آبادي دا وخت 14,00,000 ته رسېدلې ده او په سینسس کې چې کومه دی 11,10,000 شمار کړي وو WHO رپورټ مطابق 14,00,000 ده پاکې دا وخت 28 سنکشن پوسټونه د ډاکټرانو خالی پراته دي نیرو سرجن پکې نشته دی لیبر روم یې په 2 کمرو کې دی یو 2 کمرې ونه مختص کړي دي هغه د لیبر روم چې کومه پراویسي ده هغه هم نه ساتل کېږي ځکه چې بیخي په یو تنګ ځای کې جوړ کړی دی دا د صوبې د اسپتال صورتحال دی په تېر 3 میاشتو کې کوم چې انټي ریبیز ویکسین دي میډو سپیکر صاحبه 400 افراد دا چې کومه دی لیونوس په چیچلي دي اسپتال ته راغلي او دا ریپورټ شوي دي چا چې ځان له پرایویټ د مارکیټ نه اخیستي دي هغه لا نه دي ریپورټ شوي نو زما د باجوړ د اسپتال د ویکسین صورتحال دا چې د هغو سره ویکسین نشته دی د ایجوکیشن صورتحال ته راځم میډو سپیکر صاحبه دا ځل چې د میټریک اگزامز وشولو 550 جینکۍ ولکان دا د میټریک د اگزام نه فارغه شولو 6 کالجونه دي 4 هایر سیکنډري سکولونه دي چې په دې کې یو ګرز کالج شامل دی یو پکې ګرز هایر سیکنډري سکول شامل دی په دې 10 انسټیټیوټ کې چې کومه دی د 2900 ولکانو جینکو د داخلو کیپیسټي ده نو دا باقي 5,500 ماشومان او ماشومانې به چېرته سبق وایي غربت خو دغه دی چې ستاسې مخې ته دی د تېر 22 کاله جګړې د وجې معاشي صورتحال د دې صوبې هم تباه دی د قبایلي اضلاع د عوامو صورتحال بیخي تپوس مه کوه نو هغه غریب خلک خو خپل بچي اوټ اف ډسټرکټ نور تعلیمي ادارو ته نشي لیږلی ځکه چې د هغې د تګ راتګ خرچې د هغې ټیویشن پیسز د هغه هاسټل چارجز دا غریب ولس نشي برداشت کولی بیا چې کله 25 مهینې ترمیم کېدلو نو دا کمیټمنټ د قبایلي اضلاع سره شوي وو چې په دې باندې به 1000 ارب روپۍ خرچ کېږي چې د ډاون ډسټرکټ سره برابر شي او دوی په تیزۍ ترقي وکړي او دا پروګرام د 10 کالو دپاره و په 2019 کې یو پیره چې کومه دی بجټ راغلی دی په NFC واټ کې کوم چې موږ ته 3% برخه الوکیټ کړی شوې وه 112 ارب روپۍ لګېدلي دي په هغه کې چې کومه دی
د قایمه کمیټې رپورټ دی د وفاقي چې 33 ارب روپۍ کرپشن پکې شوی دی 2024 دی شپږم کال دی پکار دا ده چې اوسه پورې 600 ارب روپۍ په قبایلي اضلاع باندې خرچ شوي خو وفاقي حکومت هغه بجټ صوبې ته نه ورکوي صوبې ځان له بېغوره کړی ځان چې د وفاقي حکومت نه چې کوم فورمز دي په هغه فورمز ته تپوس وکړي چې تاسو ولې قبایلي اضلاع ته دغه برخه نه ورکوئ رکاوټ پکې څوک دی درې فورم داسې دي پرون به دلته خبره هم شوې وه زما به د ګورنمنټ نه دا درخواست دي چې د 1973 آئین زمونږ کابرینو په څومره محنت سره جوړ کړی او منظور کړی و متفق آئین یې ریاست ته ورکړی و په هغه کې د وړو قومونو او د وړو صوبو حقوق محفوظ دي بیا به بار بار ماشاءالله ډیکټیکټرانو په هغه آئین کې چیل چاړ وکړو په 83 آئینی ترمیم کې دوباره بېرته د 1973 آئین چې کومه دی په اصلي شکل کې بحال کړلی شول او هغه درې فورمونه CCI فورم دی NFC فورم دی او NEC نیشنل اکنامک کونسل دی په کار دا ده چې صوبایي حکومت دغه فورمونو ته چې کوم دی اپروچ وکړي او دغه نه پیدا واخلي او د دې صوبو د حقوق مقدمه آئیني او قانوني طور چې کوم دی لړاو کړي دلته منسټر صاحب خبره وکړله د دې مظلوم عوامو په خاطر د پښتونخوا د محکومو د مظلوم عوامو په خاطر که غواړئ تاسې چې دې حقوق د وفاق نه راوړلی شي نو موږ د سره ودرېږو د دې قوم په خاطر د سره ودرېږو ځکه چې سیاست موږ د دې خپلې خاورې دپاره کوو د دې خپل قام دپاره کوو نو په دغه حوالې به موږ چې کوم دی ستاسو سره کلک ولاړی شو یو جرګه جوړه کړئ څه ممبرز د اپوزیشن نه واخلئ څه ممبر به د ګورنمنټ شي او دغه جرګه دې کښېني د دې مسایلو د حل کولو دپاره چې کومه دی پلانینګ وکړي یو میکانیزم دې جوړ کړي او د وفاق سره دې خبره وکړي چې دا صوبه وفاق چې کومه دی په معاشي طور باندې ډېره زیاته خراب صورتحال دی چې دا صورتحال سنبال کړلی شي او عوامو ته ریلیف ورکړلی شي ځکه چې عوامو توقعات زمونږ نه دا دي چې موږ ته به یونیورسټي راکوئ موږ ته به کالج جوړئ موږ ته به سکول جوړئ موږ ته به صحت نظام راکوئ موږ ته به روزګار راکوئ که یو طرف ته موږ په وسایلو خدای پاک غني پیدا کړی استو نو بله رخته چې کوم دی دا هم په پښتنو د الله رب العزت احسان دی چې افرادي قوت یې موږ ته راکړی دی د پښتونخوا 68% پاپولیشن دا چې کومه دی دا 1300 کال نه واخله 40 کالو په منځ کې دی دا یوت دی نوجوانان دي دا نوجوانان که د دنیا د نورو قابونو سره ورسره وي نو هغو به ته ډېره پیدا اخیستې وي ځکه چې نوجوان نسل قامونه بام ته رسوي عروج ته رسوي خو افسوس دا چې په دې ایشوز باندې په سنجیدګۍ سره غور نه کېږي میډم سپیکر صاحبه دا کم ډیبیټ چې دلته په درې سیشنو کې وشولو د هغې حل او سلوشن دا دی چې موږ له به د خپل زده ونا نه راوتلي او د خپل لالچ نه به راوتلي که د اقتدار لالچ موږ کوو نو ته به بیا خامخا د ګیټ نمبر 4 سره تعلق جوړې نو د اقتدار د لالچ نه راوتل پکار دي په جمهور بلیف ساتل پکار دي په دغه عوامو بلیف ساتل پکار دي چې دا عوام د چا سره ودرېږي دا هغه عوامو د حقوق مقدمه وړاندې کوي او دا هغه عوامو په طاقت باندې چې کوم دی پارلمان ته راتګ پکار دی که دا په دې ملک کې هر ډیموکریټک فورسز دی خو نمبرواري نه ده پکار چې نمبرواري روانه ده په دې ریاست کې تېر 40 کالو نه دغه نمبرواري به ختمولي او دا عمل بنیادی په دې خبره باندې کېږي چې موږ خپل سیاسي کارکنان
دا میچې ورکو دې ته د سیاست ساینس وښیو د آیین د اهمیت دی خبر کو په ولس کې کار وکړو ولس د خپلو وسایلو او د حقیقي مسایلو نه خبر کو بیا دا مسایل د ریاست د کومو پالیسیو نه جوړ شوي دي په هغې باندې خبر کو او کانسپټ یې پې کلیر کو او یو کلیر ویژن ورته ورکو نو بیا هرګز دغه تړ فورس په جمهوري قوتونو باندې وار نشي کولی موږ له به د صحتیت ته راوتلي د دانش نه د پوهې نه د دلیل نه به کار اخیستلي تر څو دلته په دې ریاست کې دننه جمهوري قوتونه هم سترانګ شي جمهوریت هم سترانګ شي او د آیین او د قانون بالادستي راشي ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته مننه